الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. د سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع شو باغی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه تذکرہ شروع شي او په دې نړۍ مجلس کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شجره نسب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بلار نکاح د اجداد خبرې کول. اوله خبره نسب یوازې د نبی علیہ السلام نه بلکې څومره انبیا چې دي نو د الله رب العزت په اوچت نسبونو کې را لېږلي دي او دا یو اتفاقی خبره ده. ټول امتونه او ټول مذهبونو والا د سیدنا آدم علیہ السلام نه واخله تر نبی علیہ السلام پورې هیڅ یو مذهب والا هیڅ یو مسلک والا چرته د یو پیغمبر او د یو نبی په نسب باندې رد نه کړي چې د نسب په لحاظ سره کمزور دی یا غلط دی یا داسې پیغمبر باندې دی شوی سوای د یو پیغمبر سیدنا عیسی علیہ السلام چې یهودو د هغه په نسب کې ګوتې اوچتې کړې وي چې دای وي نعوذ بالله چې دا ولد الزنا دی پلار نشته خو قرآن پاک دا غیر ډیره صفائی کړې ده خو پاتې شوه نور انبیاء کرام چې څومره دي چرته د هغوی په نسب چا ګوتې پورته کړي نه دي تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د موافقت سره سره مخالف خلق هم هغه دور کې یهودو نصارا او د عربو خلقو روسته دروازه پورې مخالفین شته مستشرقین لګیا دي د نبی علیہ السلام په سیرت نو هغه مقصد پکې چرته مستشرقین پکې هم د نبی علیہ السلام دا خبره قابل اعتراض به طور اعتراض نه دی نه د اوچته کړي چې نسب قابل اعتماد نه دی. انبیاء علیهم السلام نسب اوچت دی د الله رب العزت په اوچت نسب کې را لېږلي دي او څوک د هغوی په نسب اوچت چونکې اوچت نسب نشته کله چې نبی علیہ السلام مدینی کې اسلامی ریاست قائم شو او خطونه لیږل شروع کړل بادشاهانو ته نو په دې کې یو خط هغه د روم حکمران توریکو هرقل ته اته لیکلو خط تذکره د بخاری شریف باولنی باب الوحی کې نقل ده. کله چې خط ورسید گورنر ته یعنی دا طریقه وو چې نږدې علاقې کم گورنرو اته به لیکو هغه بیا بر بادشاہ ته ورسو. هرقل اصل دا غیدار خلافه خرومو چې نن سبا ورته ایټلی وي هلته به پروت ناسو خود شام علاقه فلسطین بیت المقدس او هغه صوبه نو دی کې به کال په کال مذهبي جشن نو فلسطین ته براتلو نو دلته د شام گورنر وغیره د بصره هغه ته خط میلاو شو. نبی علیہ السلام تاغوی اسم را روان دی نو پس فلسطین کې ولا هغه خط حواله کو نو چې کله هغه خط ولوستو نو هغه دلته د عربو سوکشته مال راول د یو څو د بوسونو کو چې کله هغه بل اتفاق دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ هغه وخت کې لا مسلمان شیخ نو مخالف او داغه سره نور خلق هم ول زګه دوی مکه تجارت د بارتل هغه ول راوستل ته پوسونه ډیر ګڼ کړو
او هغه واقعه بیا چې درسته بل موقع باندې وشي او هرقل دې تپوسونه کول یو تپوس دا کړو کیف نسبوه فیکم دا سړی په تاسو کې د نسب په اعتبار سره څنګه دی لاندې نسب والا دی که اوچت نسب والا دی ابو سفیان ورته ووی دا زمونږ کې ډېر لوی نسب والا دی نو هرقل ورته جواب کوي که تا دا ووی چې دا لوی نسب والا دی نو د الله قانون دا دی چې پیغمبر په اوچت او په لوی نسب کې رالیږي ځکه دا هرقل خو اهل کتاب وګڼه زوړ دین او د علم نه خبرو نو دو وکتل او هلته هرقل د نبی علیہ السلام د نسب او دلته د ابو سفیان چې لا دشمن دی د نبی علیہ السلام د نسب تذکره کې چې لوی نسب والا دی د نبی علیہ السلام شجره نسب داغي او سو نمونه علماء ذکر کړي دی بخاری شریف کی روایت ده د نبی علیہ السلام د والد محترم عبدالله نومو او بیا د هغه د پلار عبدالمطلب نومو بیا د هغه د پلار نوم الله محمد دا د نبی علیہ السلام نوم بیا د پلار نوم عبدالله بیا د نیکه نوم عبدالمطلب بیا هاشم بیا عبد مناف بیا بن قصی بن کلاف بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معدن بن عدنان معد بن عدنان د عدنان دا د نبی علیہ السلام په نیکونو کې او ډیر اوچت بره نیکه دی او ډیر مشهور سړی دی تر دې ځای پورې دا نسب اتفاقي دی بخاری شریف په جامع صحیح البخاری کې د دغه سند دغه شانتي نقل کړی دی او بیا د عدنان نه تر ابراهیم پورې بخاری کې تذکره نه ده کړې خو بل کتاب دی تاریخ کبیر پاغې کې دا چونکې د تاریخ کتاب دی نو بیا به کې د عدنان د ابراهیم پورې دا رسولی ده البته شجر نسب متعلق لو یقینی خبره تحقیقی دا ده چې د عدنان پورې کوم شجر نسب دی د نبی علیہ السلام د تمام علماء په نسبت مسلمه او متفقه خبره دغه ده چې د عدنان پورې دا صحیح دی بیا د عدنان تر اسماعیل پورې د ابراهیم علیه السلام پورې دا خبروم اتفاقی ده چې د عدنان بالاتفاق د اسماعیل علیه السلام اولاد کې راځي خو لیکن د عدنان نه بیا د اسماعیل علیه السلام پورې څومره سلسلې دي څو شاخونه دي څو پوښتونه دي نو په دې کې اختلاف دی په دې کې د عدنان نه در ابراهیم پورې څوک وایي 13 شاخونه دي څوک وایي 40 شاخونه دي دا اختلاف دی بیا په دې کې کم از کم دا بیا وروسته دا اختلافي خبرې دي د دې وجه محققین مورخین او د سیرت نگار تر عدنان پورې بالاتفاق را نقل کوي نو په دغه ځای موږ هم ودرېږو خو لیکن دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې هغه به کله د نبی علیه السلام شجره نسب بیانول نو د عدنان بدلو او بیا به ودرېدو بیا وی چې د دې نه مخکې څوک ځي د هغې نه مخکې خلک دروغ وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی دا خبره ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا په ابن سعد نقل کړي دا په طبقات الکبرى کې هغه دا رستا قرآن شریف کې هم دي د اشاره شي وعاد وثمود والذین من بعدهم سورہ غافر مومن کې 31 غالبا آیت ده چې قرآن وای عادیان او ثمودیان او هغه خلق چې دوی نه بعد راغلي دي لا يعلمهم الا الله د دوی حقیقت او د حقیقي حالات تفصیلی د الله نه سوا بل چاته نه معلوم نو هغه په دې وجه څوک تعدیان سلسله یا دین بعد خلق سلسله پوری دا بیانوي او رسوي دا نسب
دا دروغ دي. علامه سهیلی یو بل سیرت نگار دی، سیرت ابن هشام مخکې ما تذکره کړی چې څه مختصر غونده کې د عربۍ د سیرت کتاب دی، او د سیرت نوم اول دې سړي استعمال کړی تقریبا مخکې په سیرت نوم نه و بلکې هغې ته به مغازي نوم ویلی کېدو. هغې کې بیا عام طور پر د نبي علیه صلات وسلام د غزواتو تذکره وه. دا اولنی سړی دی چې د سیرت په نوم باندې کتاب لیکلی و. نو د هغه سیرت ابن هشام شرحه هغې ته روضة الانوف وایي، د علامه سهیلي لیکل په هغې کې امام مالک رحم الله قول نقل کړی دی چې هغه په مخکې به چا دا خبره کوله چې زه د خپل نسب د آدم علیه صلات وسلام پورې رسوم، یا به چا وي چې پلانکی سړی د آدم علیه صلات وسلام پورې نسب رسوي، نو هغه به دا خو نو دا د چا وښودل او دا د څنګه معلوم کړل د اسماعیل علیه صلات وسلام پورې نسب رسول، نو هغه به دا نه خوښوله او بیا به وي چې څوک د آدم علیه السلام یا د اسماعیل علیه السلام پورې خپل نسب رسوي او خپل نیکونه ښایي، دا دته چا وښودل. یعنی دومره تفصیلي او دومره وضاحت سره خبره په صحیح سند سره تاریخ کې خو نشته. دا خبره اتفاقي ده چې د عدنان پورې د نبی علیه الصلاة والسلام دا سلسله اتفاقي ده، او دا خبره هم اتفاقي ده چې دا اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د عدنان دا راځي، او اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دا انبیا دي، او آدم علیه السلام اولاد دی. خو دومره پورې تفصیل نشته څومره چې بیا دو بیانوي. بهرحال دویمه خبره د نبی علیه السلام د مور د طرف نه شجره نسب، نو هغه څه مختصر محمد بن آمنه بنت وهب بنت عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مره. په دې مره کې د نبی علیه السلام سره د نبی علیه السلام د مور هغه سلسله نسب یو ځای شوی دی، یعنی د نبی علیه السلام د مور او د پلار دواړو شجره نسب شروع شوی دی، نو بیا په کلاب باندې یو ځای کېږي. د دې دا یو نیکه دی څلورم، او په دغه څلورم نیکه باندې د دوی خاندان او پشت دغه لږې یو شوی دی. بهرحال دا کوم چې موږ د عدنانه پورې دا علماو سیرت نگارو او د سیرت اعجاز نه هم ګڼلی دي چې دا هم د سیرت اعجاز دی، څنګه چې مخکې د سیرت اعجاز بیان شوی، نو په هغې کې یو اعجاز د نبي علیه السلام د سیرت دا دی چې کم شجره نسب چې د عبدالله صاحب نواله او عبدالمطلب نواله تر هغه عدنانه پورې چې کم یقیني معلوم دی. دا یو عجیبه خبره ده، الله جل شانو د هر یو نوم ما مونږ چې کم واغستل بیا یې اوس د هر یو نوم سره تفصیل کو د هغې مناسب، د هر یو نیکه پورې د نبی علیه السلام الن کې د دې نبی علیه السلام چې په کم نسب کې راغلی دی د دغه کسانو نور رونه هم موجود ول، بلکې د هغو د نومونو تذکره نشته، خو چې کم نبی علیه السلام په کم سلسله کې را روانو بلکې د هغوی په نومونو پورې څه نه څه یو واقعه څه شي ده هغه شوي ده، او بیا دغه نوم هغه پاتې شوی دی. نو هر یو نیکه سره یې الله تعالی یو واقعه تړل او په هغې په وجه باندې دا نوم ساتلی شوی دی، او دا د نبی علیه السلام د سیرت اعجاز دی. د نیکونو د هر یو سره داسې کړي دي، نو د هغه نوم بیا ژوندی پاتې شوی دی. الله پاک د نبی علیه السلام د هغه وخته پورې یو شجره داسې محفوظ ساتلی ده. بهرحال دا خو د نبی علیه السلام د پلار د طرف او د نبی علیه السلام دا نیکه د طرف نه شجره نسبو د مور او د پلار طرف نه. یو حدیث کې راځي مسلم شریف نقل کړی دي کتاب الفضائل کې باب المناقب نبی علیه السلام چې نبی علیه السلام نه یو روایت نقل کړی دی واصله ابن
هغه فرمایي چې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې اسماعیل علیه السلام منتخب کو، بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بنو کنانه منتخب کو، بیا د بنو کنانه په اولاد کې قریش منتخب کړل، په قریشو کې بیا بنو هاشم مقرر کړل، په بنو هاشم کې بیا الله جل شانه زه پیغمبر منتخب کړم او زه یې راولېږلم. نیکونو کې چې دا کم مشهور او اتفاقی نیکونه دي تر عدنان پورې د دې څه داسې مختصر احوال او د هغې څه واقعات مخې ته راځي چې څه واقعات داسې شوي دي چې د هغې د وجې نه د دوی شهرت شوی او په دې کې اسماعیل علیه السلام د طرف ته چې کوم نږدې و هغه طرف نه شروع کو، یعنی عدنان. دا خو بالاتفاق او مسلمه خبره ده چې اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی. بیا مخکې د ده دوه زامنو عق بن عدنان او معد بن عدنان، دا دواړه زامن یو او دوی د حجاز نه بیا دلته یمن ته راغلی او هلته بیا سلطنت او حکومت قائم کړی. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی، زرقانی یو عالم دی چې سیرت د حوالې سره کتاب لیکل دی، هغه را نقل کړي دي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عدنان او معد ربیعه او خزیمه او اسد دا ټول په دین او په ملت د ابراهیم علیه السلام باندې د دوی تذکره په خیر کوي، ځکه دا د اسماعیل علیه السلام اولاد کړي او اسماعیل علیه السلام ته نږدې دي. نو په دین او توحید او په ملت حنیفیت باندې دي. دارنګ یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې مضر او ربیعه ته بد مه وایي، دا دواړه مسلمانانو. او بهرحال عدنان بګم اهم سړی دی. دغه رنګ عدنان بیا دوه زامنو، بیا د عدنان زوی معد، څوک ورته معد وی او څوک ورته معد وی، د زوی. نو د عدنان دغه زوی بیا مشهور شی دی نبی علیه السلام په نیکونو کې دا معد نومي. څنګه مشهور شی دی؟ د ده ډېر بهادر او د جنګجو سړی او دا معد ورته په دې وجې نه وی، او معد په معنی د جنګجو. د بني اسرائیلو سره ډېر جنګونه کړي او بني اسرائیلو کې فساد راغلی، خدای په ملت حنیفیت باندې روانو او څو جنګونه هم شوي وو. خو واقع تاریخ تبري والا لیکله چې بخت نصر په دور کې 12 کالو بخت نصر یو مشهور د عیسایانو حکمرانو، بیت المقدس وغیره فتح کړو، قبضه کړو. دغه دور کې یو پیغمبر ارمیا علیه السلام هغه ته وحی وشوه چې بخت نصر ته دا خبر ورکړه چې د عربو باندې به ستا تسلط راځي، او دا معد بن عدنان ځان سره په خپل سورلی سور کا او هلته یې بوځه او چې د ده صدمه ونه رسي، ځکه د ده په اولاد کې به آخري پیغمبر نبی علیه السلام راځي. بیا شام ته له ځان سره بوتلو، هلته شام کې بیا به بني اسرائیلو کې واده وکړو، خو بیا د هغوی حرکتونو د وجې نه ورسره بیا څه جنګونه وشول، نو دا په دغه مشهور شو. دغه رنګې بیا د هغه اولاد کې معد په اولاد کې، نو در په اولاد کې خو مختلف اقوال علماو ذکر کړي دي او چې د څو بچو څوک زیات وي او څوک لږ وي، بهرحال خو مشهور اولاد کې یو نزار او دغه د نبی علیه السلام په نیکونو کې نزار بن عدنان. دا نزار دته ولې ویل کېږي نزار؟ ځکه وایي چې خپل زمانه کې دی یکتا او بې مثله او چا ویل چې دی کله پیدا شو د پلار ډېر خوشحاله معد، نو په خوشحالۍ کې څه اوښ وغیره ذبح کو او خلکو له روټۍ وکړه، نو عربه کې د دې زی لاندې زیر نظر لږ طعام ته ویل کېږي، نو په دې وجه دا خوراک خوږ و. خو دا وه چې دا بچی د بچي په خوشحالۍ کې دی، نو دا یې خلکو له ورکو
او دی ډیر حسین او جمیل او عقلمند سړی و. بیا دله څلور زامن دي، مضر، ربیعه او عمار. انمار دی که عمار، دا د بیا زامن دي. بهرحال کم چې د عدنانه پورې و، نو دا علماو سیرت نگارو ذکر کړي دي ابن هشام سیرت کې یو بل زوی وسرم ذکر کړل آیات په دال سره چې کله د نظار وفات کېدو نو د خپل مالی په بچو کې تقسیمو، نو اوخان او ورسره د خیمې چې د هغوی د کورونو خیمې چې کمې دای مضر له ورکړي، او سونه او هتیارې هغې ربیعه له ورکړل، ګډې بېزې آیات له ورکړي، او خرونه او خچرې وغیرې انمار له ورکړل. نو په دې زامنو کې بیا مضر مشهور شو او مضر بن نزار. دا د نبی علیه السلام په نیکونو کې او مضر دا ډیر ښایسته آواز ول او ډیر حکیم او دانه سړی او دته مضر الحمرا ویل کېدو. دا حمرا ورته د آسونو او خوانو د وجې نه ویل کېدو. دا د نبی علیه السلام مکې کې خلکو او دا د نبی علیه السلام هغه مکه کې چې کوم خلکو په حدیثو کې چې راځي چې نبی علیه السلام ته په دراغ مشکات کې هم روایت دی، بخاری کې هم روایت دی د عبدالله ابن عباس نه ربیعه قبیله راغلی وه. دا مضر او ربیعه دواړه تربورانو، ځکه مضر او ربیعه رونو هغوی چې کله راغله نو نبی علیه السلام ته چې موږ ته بله موقع نشو راتلی په دې اشهر الحرم کې راغلی، نو موږ ته به داسې څه خبرې وښایه چې موږ ته بس بار بار راتلل نه وي، ځکه موږ او ستا په منځ کې دا مضر تربوران دي، نو دین په لاره باندې بیا موږ نه راځو. مطلب دغه چې بیا موږ دوباره نشو راتلی، خو چې څومره دغه یا موږ ته راکړه. نبی علیه السلام په خاندان کې و دا مکې والا، نو دغه مضر د نبی علیه السلام په نیکونو کې دی. بیا دا مضر په باره کې نبی علیه السلام فرمایله چې مضر ته تاسو کنزل او ردې بدې مه وایئ، دا مسلمانو او هغه په دین د ابراهیم علیه السلام باندې او په دې باندې اتفاق دی. بیا د دوه زامنو، یو الیاس او بل عیلان. الیاس بیا د نبی علیه السلام په نیکونو کې و، الیاس بن مضر. دا الیاس وجه دا وه چې مضر بچي نه کېدل، ډېر اخر عمر کې کله ناامیده شو نو الله وله زوی ورکړو، نو نوم یې وله الیاس کېښودو. ګوره څه نه څه واقعه خامخا تړلی شوي. د ده په باره کې هم حدیث کې راځي، زرقایي نقل کړي دي چې نبی علیه السلام الیاس ته هم بد مه وایئ، دا مؤمن و. بیا د الیاس درې زامنو روایت راځي، یو مدرکه و، بل طابخه و، بل قمعه. بیا دا مدرکه بن الیاس، دا مدرکه په باره کې راځي، د ته مدرکول ولګېدل. خپل څوک وایي چې عامر او څوک وایي د بل نومو. دا مدرکه ورته ځکه وایي چې مشهور دی. د بل ورو طابخه، دا دواړه اوښان سرول، نو هغه اوښان په صحرا کې سرول، په دې کې دا اوښان لګیاو سرې کو، بیا په دې کې دوی ښکاره شو. هغه چې کله یې وکتل نو هغه اوښان نه و تښتېدلي و دي، چې کله هغه اوښان د دوی نه وتښتېدل نو دوی په خپل منځ کې فیصله وکړه، وی هلکه یو کس په داسې کار وکړو چې هغه به د روټۍ موټۍ او د پخلي مخلي ته پاتې شي، او بل به داسې کار وکړي چې په دې اوښانو پسې به لاړ شي، بس په دې پسې به وګرځي. هغه یې صحیح ده چې کله دا مدرکه لاړ، بس دی به دې اوښانو پسې وګرځي. بیا چې کله راغی بل پلار الیاس ته دا واقع وي، نو الیاس ورته ووي چې زه به داسې وګرځېدم راوګرځېدم، آخر ستړی شوم او بیا مې را پیدا کړل. نو هغه ورته مدرکه ووي، د درک نه موندلو ته ویلی کېږي. بس په دې بیا دی مشهور شو په مدرکه په اولاد کې. څوک بیا خلک ذکر کوي په دې کې دوه زامنو، خزیمه او حزیل.
بیا د خزیمه بن مدرکه دا د نبی علیہ السلام په اولاد کې خزیمه مبارک هم راځي چې خزیمه ابن مدرکه دا په ملت د ابراهیم علیہ السلام باندې او د اولاد مبارک اختلاف ته څوک وایي څلور زامنو او مشهور اسید یا اسدره یا اسدره یا هون په دې کې دا یو په کنانه نو دا کنانه چې دا مشهور دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ګنګو دا کنانه ته ولی ویل کیږي نو کنانه اصل له کنانه تون نه دی دا مشتق دی او دا ترکش ته لګي غش چې په کم شي کې خوده کیږي او دا غش په ترکش کې خودل شي نو دا بګي پټ شي حفاظت کوي چې دې سردار او د خپل قوم دا ډیر زیات محافظ د قوم به ډیر خیال ساتو او په قوم ډیر زیات درمنو حفاظت به کو چونکه د قوم د پاره یو قسم د صادر د حفاظت کوونکو لکه څنګه چې هغه ترکش غش محفوظ ساتي نو دغه رنګ خپل قوم محفوظ ساتو او ډیر لوی حیثیت والو ډیر فضل والا سړی عربو به د ملاقات او زیارت لبراتل او په اولاد کې اختلاف ته سو زامن وي خو د تقریبا سلور زامنو نظر مالک عبد منات ملکان په دې کې دا نظر بیا مشهور شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نګونو کې نظر بن کنانه نظر په معنا د سرخوالی سر راځي ډیر حسین او جمیلو د دې وجه لقب باندې مشهور شو او بیا د دوه بچو مالک او یخلت دا مالک بیا د نبی علیہ السلام په نکونو کې مشهور شو د نبی علیہ السلام په نکونو کې بیا مالک بن نظر د دې وجه نه چې عربو باندې مکی والته بادشاهان او مشرانو په دې وجه مشهور شو سیرت نگار ولا مورخین هم وي یو زوی در فهر بعض خلق دا نسب وي نو فهر وي نو دا فهر نه د فهر نه دی فهر بن مالک فهر عرب کې ویل کېږي هغه غټ کاڼي د چې هغه د سړي په لاس سړی پې رابندې او لاس پې نه رابندېږي نو څوک وایي د نوم قریش او څوک وایي د فهر لقبو څوک وایي فهر لقبو او قریش نو مبارحال قریش دته ولی وای د په لقب کې مختلف اقوال خو ابن کثیر رحم الله ذکر کړی دي قریش په معنا جمع کولو چونکه دا قریش چې په مکه کې دا تس نشون د ټول خلک سکړل را جمع کړل او را یوځای کړل او بیا وروسته نکونو کې روان دا قصی ابن کلاب قصی په دور کې هغه ټول حرم کې را جمع شول ځکه دوی تس نشیو واره شیو د دې وجنه دوی ته قریش وای چې را جمع شیو څوک وای چې دا قریش په معنا د تجارت او کسب ویل کېږي قریش وسره د نکای پهر د وخت نه تجارت لین دین شروع کړو عربو کې دغه تجارت اختیار و د دې وجنه قریش ویل کېږي او د مکې نه به یمن تا او دغه طرفون ته بدلول د یمن یو حکمرانو حسان هغه د پوج حمله وکړه په مکه باندې او دا اراده چې بیت الله قرانو او د دې دا کاڼي او دا به یمن ته ویسو او التبا دغه بیت الله جوړ کړو نو چې کله دی راغی نو د په حمله وکړه او بس دی بیا ځان سره 3 کاله قید کړو ذکر د قریش دا نوم وی بیا د سلور بچی غالب محارب حارس اسد غالب پدې کې بیا مشهور شعر غالب بن فهر دا د نبی علیہ السلام په نګونو کو بیا غالب زامن وو یو لوی او بل تیم دا لوی بن غالب دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نګونو کو بیا د سلور زامنو کعب عامر ساما یا اسامه او عوب کعب بن لوی دا د نبی علیہ السلام په نکونو کو کعب چې دا په مکه کې ډیر لوی مرتبه او د جاه جلال والو د واقع داسې مشهور شي چې په عربو کې کم کابینه
چلسنیو عربو ودایو خبره مشهوره کړې وه او زمونږ دا هجري چې دا خو د نبی علیه صلات وسلام د عیدت نه شروع شوې ده او مخکې په عربو کې چې کوم سنه وه هغه چلیده نو هغه د کعب د دې پیدایش نه شروع شوې وه غالبا 4 سرې دا چلیدلې وه تر واقعې د پیله پورې دغه سنه بهرحال ډېر نیک او د جمعې ورځ دا طریقه به وه چې خلک به مکې ته راغونډ کړل او د کعب او خطبه به ورته وي او د الله پاک حمد ثنا نه وروسته بیا خلکو ته د صلې رحمۍ تلقین کو خلکو ته بیا د ښه خبرو ذکر کو او بیا ورته وي چې په اولاد کې د نبی علیه صلات وسلام را روان دی د هغې اتباع به کوئ بیا دغه شانتي یو شعر به وي ارمان چې کله دا پیغمبر د خپل دعوت اعلان وکړي او هغه وخت کې زه حاضر یم چې کله به قریش د هغه د تعاون نه اعانت نه لاسونه وینځي او زه د هغه سره تعاون وکم بهرحال د اسلام نه مخکې د جمعې اول نوم ایښودی یوم عروبه حدیثو کې راځي چې د نبی علیه صلات وسلام مدینې ته راغلی نو بیا دې له د جمعې نوم دا نبی علیه صلات وسلام ښودی الله نو عربو کې هغه وخته پورې جمعه داسې روانه وه او خطبه د کعب بن لوی بلکې د ده بیا 4 زامنو مراو عادي او قصی بیا په دې 3 زامنو کې مره ابن کعب دا مره د مرارتون نه دی تریخوالی ته ویل کېږي یعنی عربو وایي چې دا یو تریخ سړی دی بې انتهایي سخت او شجاع سړی دی د دې وجې نه به ده ته دا لقب وي او بیا د ده 4 زامنو یو تیم یو کلاب یو قط د علما ذکر کوي چې ابوبکر صدیق او طلحه رضی الله تعالی عنه دا بیا بنو تیم کې راغلي دي او دغه شانتي زید بن ارقم او خالد بن ولید او دا ټول بیا په دې دله په دې بل ځینې راغلي یعنی د نبی علیه السلام په دې نیکونو کې چې دا کوم سلسلې را روانې دا ټول صحابه بیا د نبی علیه صلات وسلام سره په دې دغه کې یو ځای شوي دي دغه شان کعب بن مره دا د نبی علیه السلام په نیکونو کې کعب اصل کې کلب یعنی سپو ته ویلی کېږي ښکاري سپي ډېر زیات و الله او ډېر زیات به یې ساتل نو دی په دې باندې مشهور شوی بیا د 2 زامنو قصی بن کلاب او زهره نو دا قصی بیا ډېر اهم سړی و د نبی علیه السلام په نیکونو کې دا قصی نو بیا نوم مشهور شو ځکه چې دی کله ماشوم و دی له خپل مور سره لاړو بل ځای ځکه د پلار په ماشوموالي کې وفات شو نو دی دغه له واپس راغی مکې مکرمې ته بیا دا بل روچ و زهره دی خو په سترګو نابینه و نو ده ورته خپل ذکر دا وکړو نو چې کله ده خدای نه لیدو نو دی به سترګو ړوند و چې کله ته را خبرې دا وکړې نو دی پوه شو چې هلکه دا خو هغه سړی دی نو بس هغه له حصه میصه په میراث کې ورکړه او دله او د بل بیا مجمع د جمع نه مشتق دی دا قریش تس نشیو خواره واره شي او د بیا راغونډ کړل دغه شانتي الله چې عقلمند سړی او ډېر هوښیار سړی د سیرت تاریخ نقل کوي چې دا مشهور چې کوم سړی به وی دا خبرې مشهور چې کوم کمینه سړی هغه له داسې ډوډۍ دا وکړه دی به د هغه په شانتي کېږي الله او بل دا وي چې سړی څومره مثلا وي څومره یې وس طاقت یې د هغې امر یې تمه کوي سیوال یې تمه نه کوي د هغې بیا به زه یو استاد و هغه به دا قصه کوله وي یو سړی و ډېر غریب دی وایي چې ما الله پاک هلیکاپټر راکړي چې هلیکاپټر ولور کړي دی به یې چلی پسه
اوس صحابه ورځ به تاویږي را تاویږي وي دومره سوال پکار دی چې دی خو د هغې برداشت کولی شي که نه نو هغه به دا ذکر کو بهرحال دی نهایت عزتمند او اعتدال والا سړی او دا خلق به یې راغونډول یعنې په عربو کې چې د زمزم دا اوبه ورکول د دې لپاره ځای جوړ کړی کم مسجد و د هغې لپاره د غلامانو او د خادمانو ځای جوړ کړی دغه شان دی دا نظام د چلونکي لا کوم چا به چې نظام دا ځای جوړو دغه شان دی کوم دارالندوه چې خلک وایي دا نبي علیه صلات وسلام د قتل دا منصوبه چې پکې جوړه شوې وه دا د نبي علیه السلام دغه نیکه په باره کې راځي چې دا هغه جوړه کړې وه او بیا دغه لکې به د نکاح خبرې د طلاق د جنګ متعلق څه خبرې راتلې هغه به حل کولې دغه شانتي لیوا به علمبرداري یعنی دغه لکې به د جنډې قسم څیزونه چې چا مختلف قسمه جوماتونه هغو له به یې د هغو جنډې په لاسونو کې دا ورکولې دغه شانتي د غریبانانو فقیرانو مسکینانو مسافرو سره به یې تعاون نه کول نو دا قسم خبرې دا د په اولاد کې ذکر شي دي نو دا خو د قصې پورې غالبا څه ذکر څه د احوال وشو انشاءالله آینده درس کې بیا د نورو تفصیلا واقعات وایو الله دې موږ او تاسو له د صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه